كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم عزت من مسلمانان ورونو مونگا په یو زمانه کې په دې دنیا کې نو بیا الله جل شانه دنیا دراوستو څوک وړاندې څوک رستو او یو وخت به داسې وي چې مونږ به دې دنیا کې نه یو اگر که مونږ دې نه تګ نه غواړو طبعي طور سره مرګ نه مې یره کېږي لیکن هر یو کس باندې به فنا راځي کل نفس ذائقة الموت د دنیا کې د انسان وجود ابدي نه دی بلکې دا د لږ وخت لپاره راغلی دی چې هغه د دې امت عمرونه شپېته او یا کاله په منځ کې وي اوسطا څوک د هغې نه مخکې ملاړ شي او څوک د هغې نه لږ سیوا پاتې شي بیا ځي دغه عمر چې الله جل شانه مونږ ته راکړی دی دې پسې یو نه ختمېدونکی ژوند را روان دی هغه آخرت دی او هغه ځای ته بیا د هر یو انسان تلل دي که څوک یې مني او که نه مني مسلمان آخرت مني مونږ چې ایمانیات ذکر کوو نو والیوم الآخر په ورځ د آخر باندې مې ایمان دی دا وایو او د مرګ نه پس دوباره ژوندي کېدو باندې مې ایمان دی دا منو او حساب کتاب دپاره د الله جل شانه په وړاندې پیشي دی دا منو دا یقینیات دي چې څوک نه مني کافر نو هغه به مځي یو کس نشي پاتې کېدی چې څوک دا ووایي چې څوک نه مني آخرت نو هغه به نه ځي او چې څوک یې مني نو هغه به ځي نه هر یو کس به ځي څوک د هغې نه خلاصېدی نشي قرآن کریم کې ځای په ځای الله جل شانہ فرمائی اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے یعنی تاسو د خدای نه تښتېدی نشئ خلاصېدی نشي عاجز کولو مطلب دا دی لکه دلته کې یو مجرم حکومت عدالت او پولیس د هغه د نیولو کوشش کوي هغه ترې روپوش یا د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي او کله کله د یو ملک نه بل ملک ته لاړ شي د حکومت د ګرفت نه آزاد شي د الله جل شانه د ګرفت نه څوک خلاصېدی نشي بیا دې لږ وخت کې انسان الله جل شانه راستولی دی د بندګۍ لپاره مقصد د انسان د تخلیق او دنیا ته راوستل د الله بندګي ده الله زمونږ رب دی خالق دی او معبود دی او مونږ هغه پیدا کړي یو زمونږ ضروریات هم هغه پیدا کړي دي او مقصد زمونږ د پیدایش دنیا کې د راوستو د الله بندګي ده دا مقصد هیرول نه دی پکار ځکه مقصد داسې شی چې هغه به خامخا کې د کپړې تاجر دلته نه لاړ شي کراچۍ ته د هغه مقصد د هلته نه د کپړې سودا کول وي او دی چې کله لاړ شي نو بیا ضمنن چا سره ملاقات کول وي نو هغه سره ملاقات هم وشي چېرته د یو خاص ځای تذکرې اورېدلې وي هغه ځای ته هم لاړ شي سیل هم وکړي لیکن دی هغه اصل مقصد چې هغه د کپړې اغوښتل دي هغه نه ایري که یو سړی هلته لاړو او مثلا د سمندر په سیل کې یا د بل ځای په سیل کې د هغه مقصد پاتې شو دی واپس دغسې رالو نو دی خپل ځان هم ملامته کوي او ټول خلک چې څوک د ده نه واقف دي هغه یې ملامته کوي چې دې سړي مقصد پرېښود دغسې رالو د الله جل شانه چې مونږ دنیا کې پیدا کړي او مقصد تخلیق د انسان هغه عبادت دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ جل شانہ فرمائی وما خلقت الجن والانس میں نے کسی مقصد کے لیے انسان کو جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون سوائے میری بندگی کے لیعبدون تاکہ وہ میری بندگی کریں سوائے اس کے کسی اور مقصد کے لیے نہیں داسم ندا چې یو سړی ووایي چې د انسان د پیدایش مقصد بل دی لکه کافر د یونان فلاسفه عقلا چې ډېر عقل ورته الله ورکړو هغه وہ انسان وہ کھانے پینے اور ہاگنے موتنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے
دې دپاره پیدا دا الله خو یې نه منلو، دی پیدا شوی دې دپاره دی. بعضې که څوک دا ووایي چې د انسان د پیدایش مقصد د الله عبادت هم دی، خو دې سره سره دام دی، دام خطا دی. او اللہ جل شانہ فرمائی انا اغنى شرکاء عن الشرک، جب میرے ساتھ مقصد میں تو نے کسی اور کو شریک کیا تو میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سارا کا سارا اسی کو دے دو. تم اپنا مقصد کسی اور کو بنا لو، مجھے نہیں، مجھے جو شریک کیا ہے یہ مجھے نہیں ہے پسند. بلکہ آغا سڑے پخپل اعتقاد کے کامیاب دے چې څوک وایي چې زما د پیدایش مقصد هغه صرف او صرف د الله بندگی ده. بیا د موږ چې کاروبار کوو دا زموږ حاجات او ضروریات دي، ځکه چې انسان د دنیا ته الله جل شانه راستولی دی، نو د الله څخه خو زموږ د بدن اجزا دي، لا ينفک، دا جدا کیږي نه. لیکن زموږ په بدن باندې چې کپړې دا زموږ د بدن جز نه دی، بلکې دا بار نه اچولی شوي دي، سړی کوزوي او اچوي، کوزوي او اچوي. اوس د دې کپړې د حصول لپاره چې دا څومره انسان لګیا دی، نو دا د حاجت دی، ضرورت یې دی، مقصد یې نه دی. دی به کپړه پیدا کوي، بیا به کپړه بازار کې خرڅېږي، بیا به کپړه په کارخانه کې جوړېږي، بیا به د کپړې دپاره د خام مال ضرورت وي، هغه مالوش وي که غري وشي، بیا به هغې پسې شاته څومره کیسې وي. دغسې پیاده انسان ګرځېدی نشي، خپې چاودي، خپې زخمی کېږي، سوری کېږي، چرته غنه وي، چرته کاڼې وي، چرته کانچ وي، چرته یو شي، چرته بل شي. د هغې دپاره د پیزار ضرورت دی، نو دا حاجت دی. او بیا بغیر د خوراک سکاک نه انسان پایي نه، که څه وخت دپاره لږ وخت دپاره دی په ځان باندې اوبه بندې کړي نو دی مري، او که خوراک بند کو د هغې لغونه ډېره دوراني اخلي، ډېر وخت اخلي، نو بیا د هغې د لاسه مري. د خوراک د پیدا کولو دپاره هغه پیدا کول دی ضرورت او حاجت دی. د هغې دپاره چې څومره څیزونه پکار وي دا د حاجت دی، ضرورت دی. جایز طریقې سره الله جل شانه دا ذکر کړي دي او انسان ته چھوٹ هم ورکړی دی، او دې ته معاملات وایي. ځکه په دین کې معاملات داخل دي، دا د ضروریات دي، مقاصد. اصل مقصود هغه د انسان عبادت دی، او دا نور ضروریات چې پوره کوي دا به د الله جل شانه چې کوم لار تا ته ښولی ده د هغې لارې مطابق به حاصلې. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو. اللہ جل شانو د خوراک سکاک د حصول اللہ پاک فرمائی، لیکن دی سره سره دام دی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، د یو بل مال په باطل طریقې سره مخورئ. سود باطله طریقه ده، دا د الله د حکم خلاف ده. رشوت باطله طریقه ده، دا د الله د حکم خلاف ده. پردی مال غصب کول، غصب دی ته وایي چې غریب څه کولی نشي ته د هغه د نوم واخلئ. دکاندار ته ووایه چې ما ته دومره نوره پیسې په میاشت کې راکو، دا بدماش دی که دا هر څه چې دی دا د الله او د الله د رسول د طریقې خلاف ده. هغې ګټي تم وګټه، د هغه نه ته به ته وصولې، هغه ته ټلیفون کې هغه ته خط استی، دا د الله او د الله د رسول د طریقې خلاف ده. حرامې طریقې سره مال خورې، دا په هغې کې څه کړي. دغسې جواري هر یو شی چې کوم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایي دا ټول په باطل کې راځي. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې په باطل طریقه مخوري. یو ځای کې فرمایي وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تم عدالتوں میں تاسو عدالت تا، تانے تا، سیشن تا، کورٹ تا، ہائی کورٹ تا دعوی اوسئ حاکمانو څخه تدلو بها الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس. او ستاسو د وړو د دې مقدمو د دعوو مقصد دی چې د خلکو د مال نه یو برخه ته وخورئ. په پردی ځمکه یې دعوه وکړه، په پردي مال یې دعوه وکړه، په پردي کور دې دعوه وکړه. دا که هر یو کس چې د قوم یو مشر ته دا حق نه دی حاصل،
کاغه اداره ده، کاغه یو شخص او فرد دی چې هغه د کلی د خلکو جیداد راغونډ کړي دی، وایي چې دا زما دی. پخوا د جاهلیت په زمانه کې دا دستورو. اوس نن سبا چې د چا وس رسېږي د کومې ادارې هغه د خلکو جیداد لاندې دا زما دی، دا زمونږ دی. نن نه پس به چې کوم دی نو دې ته نه راځي، په دې کې به کرونده نه کوي، دې کې چې شی هغه به ته نه وباسي. لتأکلوا فریقا دا ټول باطل او ناجایز دي. جاهلیت په زمانه کې به دا و چې د کوم سړي به زور و هغه ته به سردار وي. هغه جاهلیت او اسلام وونه بیا به هغه ځان سره سپی بوتلو، او چې کوم ځای به خوښ شو نو هغه ځای کې به د هغې په منځ کې په یو غونډۍ باندې سپی ودرولو، سپي ته به په دې ملا باندې ډب ورکړو نو ده به غپار کول. نو چې کومه پورې به د سپي غپ تلو وی دا ټول ځای زما دی، دا ټول ځای زما دی، دا به هغه ځان ته کو. او بیا به هغې نه ګیر چاپېر شپول تاو کو په خلکو باندې په زور زیاتی یا په هره طریقه چې بیا به د هغې په منځ کې چې کوم خودرو ونې واښه دا زرغونېدل نو دا به د دو هغه به مخکې د ده ملکیت نو. اوس یو شخص او یو فرد را پاسي هغه په خپل زور باندې د چا ځای لاندې کي، دا نه. یا اداره را پاسي، دا نه. دنه به په ورځ د قیامت تپوس کیږي. عرض مې کولو چې معاملات او ضروریات چې ته پوره کوې نو دا به هم د شرع مطابق پوره کوې، لیکن دا مقصد د عبادت او پیدایش انسان مقصد دا نه دی، مقصد عبادت دی. او عبادت براه راست موز دی، روژه ده، حج دی، زکات دی، دا غټې ستنې دي. شهادت د لا اله الا الله محمد رسول الله دی، دا الله د کلام پاک تلاوت کول، ذکر الله، دا تقربات دي چې سړی په خدای ته نږدې کېږي. دا الله ذکر کول تقربات براه راست، دا د الله جل شانه سره تعلق دی، بل یو مقصد نه. په دې کې مختلف عبادات په انسان باندې الله جل شانه فرض کړي دي. یو په هغې کې سر فرست مز دی چې دا ټول کال وي، نارینه زنانه. او بیا د مز فرضیت داسې دی چې د دې نه د چا غاړه نه ده خلاصه. البته زنانه په حالت د حیض او نفاس کې مز نشي کولی، په حالت د حیض او نفاس کې مز نشي کولی. او باقی چې کوم دی نو چې څه وخت وي هر یو کس به کوي. د حیض د نفاس مسایلو مبارکې زنانو چې کوم خپل نارینه دی محرم یا زوج دی خاون، هغې باندې لازم ده چې دا زنانه ورته ووایي چې زما دپاره چې عالم نه تپوس وکړه او بیا د هغې عبادت په خپل ځای باندې درست وي. لکه مثلا زه تاسو ته یو مسله بیان کړم. یو زنانه د هغې ماشوم وشو، د ماشوم ولادت پسې چې کومه وینه راځي نو هغه د دې مثلا 20 ورځې جاري وه، 20 ورځې نه پس بنده شو، بس پاکه شو. اوس زنانو کې دا مسله داسې ده چې دا به 40 ورځې مز نه کوي، حالانکه دا داسې نه ده، بلکې چې دا 20 ورځې باندې د دې وینه بنده شوه، د دې باندې عبادت مز کول فرض دي. دا به ځان پاک کي او به لامبي بیا به مز کوي. که د چا په 10 ورځو باندې وینه بنده شوه نو دا به 10 ورځې پس مز اودس کوي. کومه زنانه چې د شرم او حیا د وجې نه تپوس نشي کولی، د هغې محرم شته، د هغې پلار، د هغې زوی، د هغې رور، یا هغه د چا په نکاح کې ده نو د هغې زوج او خاون هغې باندې لازم دي چې دې زنانه دپاره تپوس وکړي. او که چېرې نه کوي نو دغه وخت کې په باندې د خاون دا حکم نه چلیږي چې نه ته به بهر نه ځې، چا نه به تپوس نه کوي، چې هغه ورته نه کوي، دا خپله تللی شي، چا نه تپوس کولی شي، ځکه چې په دې باندې خپله اصلاح او د الله جل شانه بندگی دا فرض ده. نو عرض می دا کولو چې مز محتم بشان دی. مز په دې حال کې مفتیانو، صاحبانو، حضراتو، علماو، اهل علم دا جزئیه ذکر کړي ده چې یو سړی سره نه حیث هم نشته، کپړې هم نشته، بیا هم مز کوي، بربند دی، دیو بناستی باندې مز کوي چې عورت ښکاري نه ده، او چې کپړې وي یو کپړه ده ورسره بیا خو به خود کوي. امام بخاری رحمه الله دې سلسله کې احادیث راوړي. صحابي حضرت جابر رضی الله عنه
مس کولو یو کپڑے چولی و تر لاندې پنډۍ وبورې و بل کپڑے په دیوالګر کې جوړنده و جمع ورکول نو چا وته چې سیب تا هم ته په یو کپڑے کې مزرا کو هغه تعلیمن داسې کول تعلیمن چې دا خلق ما ته وګوري او زمانه زده کی ځکه د الله رسول بم کله کله داسې کول نو بیا هغه و چې سیب ستا خو یو کپڑے کې موږ د مزرا کو دا کپڑے دې جوړنده و بل وته وی چې ما وی چې ستا غونې کس جاهل او ناپوها ما نه تاسو کی ځکه مې داسې کول رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به موږ سره دا کپڑم نو دا اوس چې ما چولی همدغه جابر رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه رالم د شپې نو ما کپڑا چولی د پورته نو دومره دا چې زه داسې نیغ شم نو زما عورت بربنډي او پورته شنا شم نو ساړه مې کی شپه او چې نیغېږم نو لاندې نه مې پرده ځي پتونان مخکاري نو زه داسې ټیټم لکه سړی چې راغونډ شي د رکوع په حالت کې د شپې سفر هو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالم ماتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی مسورا یا جابر اے جابر اس وقت میں آنا کیسا ہوا پدی وقت کے څنګه رالیش د خپل خبره بیان کا سموهم سم مقصد د پر رسول الله صلی الله علیه وسلم استوله وته وی چې دا څنګه ولاړ دا څنګه را روان وي چې یا رسول الله کپڑا میں نور نشته لاندې دا پردې خطر مې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې کله کپڑا د سره لنډوي نو هغه بیا لاندې اچوي عورت پټوي او چې کله وګدا دا نو به په وګو باندې واشو بیا پکې ځانم پټک او چې کله ډیر وګدا نو لاسونه پکې پټک ټول بدن بیا پټک آداب دادي ځکه قران کریم کې الله پاک فرمایي خذو زینتکم عند کل مسجد بہرحال عرض میں دا کولو چې مز پدی حال کې هم فرض ده مز پدی حال کې هم فرض ده چې یو زنانا د ماشوم د پیدا کېدو وخت ده سوچو کې دی خبره ده د زنانا د ماشوم د پیدا کېدو وخت ده لیکن ماشوم مطلب پیدا شوی نه ده او کله ماشوم سر بهر ته راوځي نور بدن لا دن نه ده دغه وخت کې به دا زنانه مسکی او داس نشي کولای ته امام دیو کی او دا سزا کې د کینی چې د ماشوم د بچ کېدو پورا تنظیم وي هغه د تکلیف مون رسیږي لیکن دا به مسکی په دې حال کې مونږه بغیر د سوزر نه بغیر د ضرورت نه مس پناستي کول خو لاسه کې چې مز د سره پرید ټول ژوند د خطیر شي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ځکه حضرات ائمه په دې باندې متفق دي چې مس تر کول قصدن عمدن د لوی ګناه ده کفر دے کنه دے امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي چې سړی به کفر توزی کافر دی او واجب القتل له چې کله مسلمان سړی کافر شي بیا د پرېخو لایق نه دی بیا د سر پرې کول پکار دی د مرتد وای او د مرتد سزا قتل امام احمد ابن حنبل رحمه الله په څلور امامانو کې دا فرمایي او بیا دوی امامان امام مالک او امام شافعی رحمه الله فرمایي چې دا سړی د وجلو قابل له لیکن کافر نه دی او قتل که سزا ده لکه څنګه چې یو سړی بل سړی وجلې او بیا قصاصن هغه قتلی دغه سه مز عمدن تر کون کې یو مز هغه به دغه په بدل کې قتلی او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې جیل حبس دوام کې واجب چې ده همیشه پاغه کې پروت به هر حال عبادت مختلف اقسام دي مز د سره فرست بیا زکات عبادت ته چې سړی صاحب مال شي پاغه دا فرض دی په هر چانه فقیر باندې نشته دا داسې عبادت او بیا کال تیر شي نو بیا به زکات ورکوي هر وخت نه دا غینه علاوه صدقات دي نور یا حقوق واجب دي هغه ادا کول په هر انسان باندې لازم دي دا غي مختلف تفصیل لکه د خزه نفقه هغه په خاون باندې واجب ده او دا غي مقدار شریعت نه متعین کړي نن سبا چې د نکاح په وخت کې کی چې دومره پیسې به د میاشتې ورکې نه خرچه یې به باندې خرچه څه شي دا هغه د خوراک سکاک په صورت کې دا او د جوړې په صورت کې دا او دا د خاوند د استطاعت او داغه د وس مطابق دي چې څومره داغه وس دا ستوګنې په شکل کې ده دا متعین کول دا نشته ده دا نن سبا خلق په وهم کې او په سودا کې مبتلا شو
او د هغې د وجې نه کورونه ورانېږي، ځکه چې څه وخت عقد نکاح کېږي، نه دومره به ورکې، دومره نه دومره به ورکې، په هغې کې کله کله سړی انکاري شي او مجلس پرېږدي. حالانکه زمونږ اسلاف او بزرگان د هغې دا طریقې کار نو مهر به مقرر کو بس، او بیا به لور ته نصیحت کولو چې بچی دا د خاون کور دی، د خاون اطاعت کو، دغه خبره منه، او الله جل شانه راضي کو د خاون په کور کې، بس مونږ ته به نه ګوري، خپل خاون ته به ګوري، دې سره به کورونه آباد او خوشحال به په خوشحالۍ به وخت تېر. اوس خو داسې کار کېږي چې هغه چې چا ته یې لور ورکړي هغه وتړي خپل لاسونه، کله کله هغه په غوسه کې او په قهر کې راشي نو شوي رشته هغه ماته شي، یا د ننګ او د شرمه نکاح وشي، د هغې نه پسې بیا د ښځې حقوق هغه نه ادا کوي د تا او د غوسې نه. دا مې ضمناً عرض کا، زکات دا فرض دی په هر چا نه، حج دا فرض دی په هر چا باندې نه چې څوک طاقت د تلو راتلو لري، دا د دین غټ ستنې دي. یو ستن روژه ده چې د هغې میاشتو سره روانه ده، شروع کېدو واله ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان میاشت هغه میاشت چې په هغې کې قرآن پاک نازل شوی. او بل ځای فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مؤمنانو په تاسو باندې روژې فرض شوي دي لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې خلکو باندې فرض وي. روژه دا الله جل شانه فرض کړي ده، او دا په هغه عباداتو کې ده چې کوم عبادات د کوم مقصد دپاره انسان دنیا کې پیدا دی د هغې دپاره، د الله دپاره به روژه نیسي. د سهار راختو نه تر نور پرېوتو پورې په ځان باندې خوراک سکاک بند دی، خوراک سخاک، هر قسم سخاک، هر قسم خوراک، او جما چې د چا منکوحه وي بیبي وي هغې ته نږدې کېدل لا حرام دي، طلوع فجر نه واخله تر نور پرېوتو پورې، د سبا راختو نه مخکې دا ټول کارونه کولی شي، او د نور پرېوتو نه بس دې دورانیه کې تا ته اجازه شته. یو زمانه په ابتدا کې داسې وه چې کله خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د روژې د فرضیت حکم رالو نو بیا دا حکم و چې ماښام چې کله تاسو روژه ماته کوي او خوراک سکاک منی کړی نو تر سملاستو پورې کولی شي، خو چې کله اوده شوئ سترګې مو پټې شوې نو بیا نشئ کولی. نو یو صحابي ستړی ستومان رالو او کور ته رالو، روژه یې وه او د رمضان میاشت په فرض روژې، بیبي ته یې وی چې ما ته څه راړه، وی چې کور کې خو د خوراک څه نشته. دومره فقر او غربت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې زه سوچ وکم هغه فقر او غربت نن سبا راشي نو خلق به کافر شي، والعیاذ بالله. کاد الفقر ان یکون کفرا، بعضې نوجوانان راځي، بعضې پاخه عمر سړي راځي بیمار وي، دی وی ما ته دعا وکړه، بیا د هغه د صبر پیمانه بالکل ختمه شوي لکه شوي، دی وی کاروبار نشته دی، تکلیف یې نه لرې کېږي، ده ته چې وی چې صبر وکړه، دی وی نور څنګه صبر وکړم، د صبر هم یو حد وي. مطلب دا دی چې د الله په کړو باندې نور زه راضي نه یم. صبر مطلب هم دغه دی چې د خدای په قضا باندې راضي اوسه، ته تور پیدا کړی په هغه توروالي راضي اوسه، او ته سپین پیدا کړی ښایست در کړی دی په هغې شکر وباسه، ته مالداره پیدا کړی صاحب مال په هغې د الله شکر وباسه، په حلال ګټه او حلال جایز مصارفو کې صرف کو، او په هغې کې چې کوم حق الله جل شانه تا باندې ایښی دی هغه ورکوه، او په هغې د الله شکر ادا کو، او چې ته فقیر پیدا کړی نشته در سره په هغې باندې صبر کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنانه باندې تېرېدو، د هغې زوی مړو د قبر سره خوا کې ناسته وه او جړلې، د الله رسول ورته وفرمایل اصبري صبر کو. هغه ورته وایي چې زه په تا باندې دا تکلیف نه دی راغلی، دا په ما راغلی دی، ما ته پته ده. د الله رسول ورته خفه شو، ناراضه شو. پیغمبر علیه السلام کور ته لاړو،
چا ورته وویل هغې پېژندونه وی چې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم. بدبختې بدقسمتې دا تا څنګه جواب ورکو؟ هغه راله د الله رسول کور ته وی چې صبر کوم، صبر مې دی، صبر کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل الصبر عند الصدمة الاولى، صبر خو د حادثې او د دک او د تکلیف په وخت کې وي، ړومبې چې بس بني آدم څنګه راشي. زوی مړ شو د زنانه، د یو سړي دکان کاروبار لاړو، شته کاروبار یې تباه شو، دانا چې نه میلاویږي ورته، په هغې به صبر کې بس تکلیف رسي سړي ته. لیکن صبر مطلب دا دی چې د خولې نه به خطا خبره نه راوباسي، او چې څوک درته نصیحت وکړي خبره فورا منه، ځکه چې دې ټیم کې سړی خطا کېږي. او کله کله داسې خبره د خولې نه راوځي چې الله جل شانه په ناراضه څه شي چې سړی د دایره اسلام نه خارج شي. نو عرض مې دا کولو چې په مختلفو انواعو سره الله جل جلاله عبادات فرض کړي دي. روژه د فرض ده، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعضې څیزونو کې تا ته اختیار وي، د رمضان په روژو نیو نه نیو کې تا ته اختیار نشته، او د هغې نه علاوه کال 11 میاشتې تا ته اختیار دی، ته نیسي او که نه نیسي. چې نیسي نو په هغې کې اجر دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په احادیثو کې د روژې پسې متصل د شوال په میاشت کې 6 ورځې روژې نیول د دې فضیلت ثابت دی چې څوک یې نیسي نو هغه ته اجر دی، ثواب دی. چې څوک یې نه نیسي هغه پې نیولی نه دی، هغه اختیار دی. په هر میاشت کې د 3 روژو نیو ثواب دی، خو هغې کې اختیار دی. که څوک یې نیسي اجر او ثواب دی ډېر زیات. تقوا ده، او الله جل شانو ډېرې فایدې په دنیا کې او په آخر کې نصیب کوي. او چې څوک یې نه نیسي نو هغه ته اختیار دی د نه نیو. بیا جمعرات او د پیر په ورځ باندې روژه د هغې فضیلت په احادیثو کې راځي، لیکن یو کس دی هغه یې نه نیسي، هغه ته اختیار حاصل دی، که هغه یې نه نیسي د نه نیو. دغسې 9 ورځې روژې نیول د ذوالحجې د میاشتې د لوی اختر د میاشتې د دې ډېر لوی اجر دی. لیکن چې څوک یې نیسي، خصوصا په دې کې بیا 9 ذوالحجه چې هغې ته د عرفې ورځ وایي، د هغې روژې بیا د نورو په مقابله کې فضیلت ډېر دی. چې څوک یې نیسي نو اجر او ثواب دی، چې نه نیسي نو اختیار دی ورته، خپله خوښه ده، نیول پې باندې نشته دی. د محرم د عاشورې د ورځې روژه او هغې سره بل روژې یوځای کول د هغې فضیلت. لیکن د رمضان روژې که ستا زړه غواړي او که نه غواړي، تا ته اختیار د ترک نشته، خامخا به یې نیسي. ځکه زمونږ په بزرګانو کې علامہ قشیری رحمہ اللہ یا ابن عطا اللہ سکندری رحمہ اللہ فرمائی کہ بعض لوگ زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر پکڑ پکڑ کر جنت لے جائے جائیں گے. بعض خلق په زنجیر کې خدای پاک جنت ته دننه کوي، زنجیرونو کې. زنجیرونو مراد څه دی؟ بعض حضرات دا بیانوي چې کله په جهاد کې کافر قیدی شي ونیوی شي نو ظاهره د هغه ته زولنی چې خپو کې لاس کې ورته کړی چې په دې طریقه باندې هغه قیدي شي، قید ته ګوري. لیکن د خوش قسمت او چې د مسلمانانو او غازیانو ته مجاهدینو ته وایي چې مسلمان یم ستاسو مرګره په رښتیا سره د مسلمان شو، د اسلام د مسلمان د اخلاقو نه متاثر شو، د اسلام د احکامو نه متاثر شو، د مزنا د اودس نه د دې سيزونو متاثر شو، او دا مسلمانانو کول د اذان نه متاثر شو، د جمع د مز نه متاثر شو. ځکه د الله رسول چې کافر مشرک برار نو بل جیل وونه به په جمعات کې ستنې سره کافر تړل، او چې څنګه به مسلمانان صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې جمع ته ودرېدل، بیا به د قتل، بیا به د عبادت خوښ شو، بیا به چې زه خو مسلمانېږم. نو دا سړی مسلمان شو نو دی به د دې اسلام ایمان راوړو په وجه د مس کولو په وجه د الله د احکام د ادا کولو په وجه جنت ته خو دې زنجیر کې راوستی شوی. او یو مطلب دام دی چې الله جل شانه په تا باندې فرض کړي عبادت ستا خوښه او که نه وه خوښه، ته به د رمضان پوره روژې نیسې،
ستا خوخه ده او که نه ده خوخه، پرس کې به 5 مونځونه کې، دا در باندې فرض دي. که ستا خوخه او که نه وه خوخه، صدقه دې ورکوله او که نه ورکوله، خو زکات کې به یو خاص مال 2.5% دا د الله په نوم باندې ورکې. که ته تلې او که نه تلې، ستا خوښه وه چې د خانه کعبې زیارت وکړې او که نه، لیکن در باندې حج فرض شو، دومره پیسې راغلې چې د تلې راتلې شي، تا باندې اوس حج د بیت الله دا فرض شو چې د هغې خپله مخصوص طریقه ده. او د الله رسول فرمایي چې په چا باندې فرض شي او دی ونه کي، د ده خوښه ده که دی یهودي مري او که عیسایي مري، د ده د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. دغسې روجې الله جل شانه فرض کړي دي او دا مختلف قسم عبادات د دپاره د دې دي چې کله بعض انسان داسې وي په دې خوراکونو کې چې غټه غوښه خوښه ده، سره کړي غوښه، نری غوښه، غټه غوښه ده خوښه ده، لیکن بعضې داسې وي چې هغه ساګ او د جوار روټۍ خوښوي. خصوصا بوډاګانو. زما والده د هغې ته چې سره کړي چرګان کې دي، غوښې ورته کې دي، بل شی کې دي، جوار روټۍ او ساګ دې ورته ایښی، بس د هغې نه علاوه بل سي ته نه ګوري. نو د چا هغه څیزونه خوښي، د چا دا څیزونه خوښي، ذوق دی، هغه پې باندې بد لګي، دی خوښ وي. دغسې په عباداتو کې بعضې سړی به مونځ په اسانه کولی شي، خو ده ته به د خپل ځان نه په خپل مال کې پیسې بیلول دا ګران ښکاري. الله جل شانه فرمایي چې زکات به م ورکړي. اوس به ګورو چې د خپل ځان منې او که د خدای منې. که مونځ دې کولو زکات دې نه ورکول، نو معلومه شوه چې د خدای نه منې. اگر د اسانو په هغې کې خرچ نه کېدو، بعض سړی په مال باندې ډېر مینې دی، وایي مونځونه چې څومره کې شپه ورځ مې ودروه کولی شم، خو زکات نشم ورکولی. بیا بعضې سړی ستړی شي، ستومانه شي، حج نشي کولی، په هغې کې مال هم خرچ کېږي او تکلیف هم دی پکې. ما په دې خپلو سترګو ډېر لیدلي چې لاړ شي هلته کې خپې خر وایي چې د حج د تلو وخت راشي، ته به پرې راشي، کمبل په ځان واچي، څه چل دی فلان کې، یاره ته به مې د نشم تللی. نو ځکه چې حج کول ګران دي او بعضې دومره ستړي شي چې هغه ځان ته او چې چا استولی حج ته هغه ته کنځلې کوي. دا هم ما اورېدلي په دې خپلو غوږو. په مینا کې په خیمه کې ناستو، د شپې 1 بجه وه، ځایونه تنګ و ځکه چې 1.5 فوټ ځای په هغې کې به ودی. یو سپین ږیری ناست دی، دا ګوډې داسې ودرولې دي، په هغې باندې سر ایښی دی، نو ځان سره لګیا دی، وایي زما زوی الله دلو چې زه حج ته راستم. دا مې په دې خپلو غوږو اورېدلي چې خبره ورته کوې داسې چې ته به وایې عمر غمبري، بس جګړې ته تیار دی. په مینا کې په خیمه کې مې یو ځل د حج متعلق بیان کولو چې تاسو به عرفات ته څنګه ځئ، هلته به څه کوئ. نو یو بابا داسې لرې ناست و، خپې اوږدې کړي دي او سر یې لګولی دی خیمه کې. نو په پروتي باندې ما ته داسې ګوري، نو ما ته وایي چې استاد لغونې په زوره وایه. نو ما ورته زما خو دغه اواز دی، لوډ سپیکر شته دی نه، دې نه اوچت نه شم ویلی، مرۍ مې خرابېږي. نو بیا راته وایي لګیا یې بیا ځان ته. د هغه دا خیال و چې ګرې ته دې په مونږ باندې خپلې چولې خرڅوي. ما خو تا ته مسله بیانوله چې تی نه اورې، دومره غوسه یې هغه، ځکه چې په هغې کې ستړي ستومانې دي. نو الله جل شانه ګوري چې دی حج څنګه کوي، تاوان یې کړی دی لیکن هغه تکلیف نشي برداشت کولی. او دلته نه چې سهار نه تر ماښامه پورې د غویي په کلبې پسې جنګۍ نیولي رواني، نو په هغې دی نه ستړی کېږي، ځکه چې هلته دې سوچ کې په دې مزغو کې هغه فصل دی، مدن دی چې دا به روزي، چې کله دا حکم نه بیا به دې پسې دی. نو عرض مې کول زما عزتمندو چې الله جل شانو مونځ فرض کړی دا بیل عبادت دی، روژه فرض کړی دا بیل عبادت دی، حج فرض کړی دی دا بیل عبادت دی، زکات ورکول فرض کړی دا بیل عبادت ہے. جو اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ ان تمام کو خوشی اور مسرت کے ساتھ قبول کر کے یہ اعمال کرتا ہے. ډیر په خوشحالی سره پرون تندی سره به کې زکات چې ورکې پرون تندی سره به ورکې، فقیر ته به غوسه کېږي نه، نه به ځان ته غوسه کېږي، نه به ښځې ته غوسه کېږي، نه بچو ته چې دا مال رانلاړو. په خوشحالی سره بهتر دا ده چې بهترین شی په خپل مال کې ته فقیر ته ورکې، دا نه چې کله به فقیر سترګې راوباسې کله به په کور کې. لکه له بعضې سړي چې مېلمه راشي نو مېلمه راتلو سره د ده په تندي باندې 12 بجاو شي چې دا مېلمه ولې رالو، نو دی کله ښځې ته کنځلې کوي، کله اولاد ته کوي، د مېلمه په وړاندې کوي.
ملمه پوش چې دا سړی په ما باندې تنگ. حالانکه حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفا، چې د چا په الله او په ورځ د آخر باندې ایمان وي نو هغه به داسې کوي چې د مېلمه به اکرام کوي، پرون تندي سره په خورشال تندي سره به د هغه اکرام کوي، د هغه اکرام په خوراک سکاک کې دی، د هغه اکرام په بستر او سملولو کې دی، د هغه اکرام د اودس او د غسل د غسلخانې په ځای خولو کې په اوبو کې دی یا خولو ګرمولو کې دی، دا اکرام په هغه باندې ضروری دی د خپل وس مطابق چې څومره د هغه وس دی. نو زما عزتمندو دا روژې میاشت را روانه ده، د رمضان د میاشتې روژې دا په مسلمان باندې فرض دي، دا به پوره روژې نیسي. عذر بیل شی دی، لیکن عذر لومبې نه ذکر کول نه دی پکار، بلکې چې ته روغې باس دا فرض دی. الحمدلله مسلمانان دا روژې نیسي، لیکن دا بعضې عباداتو مقاصدم وي، هغې نه درس عبرتم وي. په روژه کې قرآن کریم کې د هغې فایده چې کوم غټه الله جل شانو ذکر کړي دی، یو خدا دا چې بغیر د فواید او منافعو نه چې ما ته په دې څه حاصلېږي د الله حکم دی، نو باس که ته پوهېږې او که نه پوهېږې دا نیول فرض دی، لیکن په دې کې ستا دنیوي او اخروي ټولې فایدې شته. او بعضې فایدې داسې دي چې د هغې د روح سره تعلق دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دا اللہ جل شانو فرمائی تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، چې کله سړی روژه نیسي نو هغه تقوادار جوړ شي. او تقوا ټکی قرآن کریم په ابتدا کې الله ذکر کړی دی هدى للمتقین. دا قرآن پاک د متقین لپاره د خدای نه یریدونکو لپاره دا هدایت ته لار ښیي چې څوک د الله نه یریږي هغه وایي زه خو د الله نه یریږم، خو ما ته وښیه چې زما الله او رب په څه باندې خوشحالېږي، ما ته د کومو څیزونو حکم کوي نو دا قرآن اولله او د هغې شرح د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي. او چې په دې دواړو په خپله نه پوهېږي نو د هغې جزئیات تفصیلي علماو نه تپوس وکړه. د فقه په کتابونو کې درج دي، په فتاواو کې درج دي. نو الله جل شانه دا روجې فرض کړي، د دې غټه فایده هغه سړی متقي جوړ شي. بعضې وایي تقوادار په دې جوړېږي چې د ده نفس په روژه کې کمزوری شي، ځکه چې خواهشات باندې عمل نه، چې خوراک سکاک بند شي نو دې سره نفس کمزوری کېږي، او چې نفس کمزوری شو نو د نفس سرکشي هم ختم شي. دا نفس ډېر باغي دی، سرکشه دی، او د انسان چې د چا کې دا نفس پروت دی هغه مختلفو ګناهونو ته آماده کوي، دا وکړه دا وکړه. د نهر نه ګناهونه نه کېږي، د سړی په خېټه نهر وي، د مړې نه ډېر ګناهونه کېږي. پیسه ده ورسره، خوراک سکاک په اسانه ملاوي، جوړې جامې دي ورسره، مال دولت دی ورسره، بینک بیلنس دی ورسره، د دې نه چې کوم ګناهونه کېږي هغه د نهر نه بالکل نه کېږي، سړی لاس بند شي. المسکین په عربی کې فقیر ته وایي چې پیسې ورسره، دا د سکنه نه دی، ماده سکنه ده. او ساکن هغه سړي ته ویلی کېږي چې هغه په ځای باندې جی ولاړ وي، په ځای خوځېدی نه شي. نو چې چا سره پیسې ني نو هغه په بسونو کې هم نشي تللی، هغه په ټکسي کې هم نشي کېناستی، هغه په ریل ګاډي او په جهاز کې خو یې لاسه کې، نو دی په خپل ځای باندې دی نشي تللی چرته. او چې پیسې راشي نو بیا چې دا بس د سورېدو پیسې نو بیا په بس کې ځي، او چې کله ګاډی او سورلي اخیستی شي په کروڑونو دي ورسره بیا ځان ته موټر والي، بیا په هغې کې دی ګرځي چې زړه ته یې خوښوي، او بیا دا پیسې دې حد ته لاړ شي چې دی وایي په کوم مصرف کې مې دا پیسې صرف کې، حلال حرام جایز ناجایز ته نه ګوري، نفس پرستی او خواهشات نفس ته ګوري، په هغې لاره کې خرج کوي. بیا دی د حکومت سره، د قوم سره، د ملک سره، د مالک سره خیانت هم کوي، او هر یو څیز ته بیا غاړه کوي، ځکه چې پیسې دي ورسره. نو الله جل شانه دا انسان آزمایي. نو بعضې حضرات وایي چې تقوا د روژې په وجه سړي ته ځکه حاصلېږي چې نفس کمزوری شي او څه کولی نه شي. دویم قول لا دی لعلکم تتقون، چې تقوا روژې سره داسې راځي چې تا ته الله جل شانه په دې روژه کې
یو خاص تربیت سره د تیری هغه تربیت پتا باندې فرض کړي دی چې ته کله هغه کې نو ته د تقوا جوړېدو لارې زده کې په چل باندې پوش او هغه دا دی چې سحر را سبا راختونه واله تر ماښامه پورې تا باندې سکاک بند دی اوبسکل بند دي اوبسکل حلالو جایزو لیکن اوس چې کله روژه شروع شو نو دا در باندې بند شول تا باندې خوراک بند شو تا باندې جایز خواهشات پورا کول په کور کې د بیبي سره هغه بند شو چې کله دا حلال در باندې بند شو نو هغه حرام چې تا په دنیا کې کول هغه تا ته د هغې کله اجازت دا الله جل شانه چل ښیي چې څنګه د دې نه ځان بچ کړو د هغې نه داسې د هغې نه ځان بچ کړو سهار نه تر ماښامه پورې تا حلال رزق نشو خوړی نو ته بیا سود څنګه خورې ته رشوت څنګه خورې ته غصب مال څنګه خورې ته د غلا مال څنګه خورې ته د شوکې مال څنګه خورې ته په لاره کې کښېنې په بل باندې د 5 روپو تماشه راوباسې او هغه ته وایې چې سره یې هغه ماته راوباسه ته هغه څنګه خورې دا حرام دی د هغې نه ځاج بچ کې د دې نه ځکه روژې کې یو کس حرام معاملات کوي حرام کاروبار کوي او دې نسی روژه نو د ده روژه هیڅ فایده حاصله نشو بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو روژهدار د چا په غیبت کې لګیا شو نو د روژې نه هیڅ فایده دته نه رسیږي دا روژه یې دې سره ماته شوه ځکه چې د حلال رزق نه خدای منع کړی او په حرام غیبت کې دی مبتلا شو پردی خبرې کوي لګیا دی اگر که مفتی صاحب دته دا فتوا ورکړي چې دی ووایي چې صاحب ما خو ماسپښین نه پس غیبت کړی زما روژه شته که ماته شوي ده هغه به ورته وایي چې روژه دې وشوه لیکن د هغې روجې روح هغه لاړو او هغه قبولیت څه ځای نه نیسي تا سره داسې نوټ وي د 500 روپو چې هغه جعلي وي نو هغه کار نه کوي یا زنانه سره زر دي آرټیفیشل زر دي چې په هغې باندې پوهېږي نه نورې زنانه لیکن زرګر پې پوهېږي چې دا څه شی دی او چې کله یې غلاس توالي وی ګوري نو هغې بهر وغورځوي الله جل شانه ته به دا روژه په ورځ د قیامت روسي لیکن په دې باندې تا ته څه ملاویږي نه الله جل شانه دې موږ ته معافي وکړي زموږ عبادات دې الله قبول کړي نو دا روژه د دې دپاره لعلکم تتقون چې تاسو تقوادار شئ تقوادار جوړ شئ په تاسو کې تقوا راشي تقوا څه شی دی اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا دیتا تقوا ہوئی دا اللہ دا یرینا گناہ پریخل دا اللہ دا پارا گناہ پریخل غیبت دے پریخل دا اللہ دا پارا دروغ دے پریخل دا اللہ دا پارا سود دے پریخل دا اللہ دا پارا رشوت دے پریخل دا اللہ دا پارا غصب دے پریخل دا اللہ دا پارا پردے مانت دے خوندی کڑے خیانت دے پک کڑے وغد مالک تو رسولو او یری دے دا اللہ دا پارا دا اللہ دا وجنا دې ته ویل کېږي تقوا زنا او محرکات زنا خبرې لاس ملاول تنهایی کې وخت رول الله د پاره دی پریخل په موبایل باندې د موبایل غلط استعمال له الله د پاره دی پریخو دې ته تقوا وایي او دا ځکه چې الله جل شانه ما ویني او الله جل شانه ما نه په ورځ د قیامت تپوس کوي او الله پاک په دې باندې قادر دی چې د دې ګناه په وجه باندې ما جهنم ته غورځوي ځکه زمونږ اکابر وایي چې که چا ګناه په دې وجه پرېښوه چې زه به جهنم کې سوځم د دې ګناه په وجه نو دا هم مسلمان دی او چې چا ګناه په دې وجه پرېښوه او نیکي په دې وجه وکړه چې زه جنت ته لاړ شم نو دا هم مؤمن دی مسلمان دی او چې چا صرف او صرف د الله د یارې نه چې زما رب زما نه ناراضه کېږي چې ګناه کوم پرېښوه دا اعلی مقصد دی او دا مسلمان خو هغه دوم دی ځکه چې جهنم خدای جوړ کړی دی او د الله د قهر او غضب ځای دی مظهر دی دی یریږي چې خدای په ما باندې قادر دی او هر قسم واک اختیار مغه تشو قدرت هم لري چې ما وغورځي لکه قرآن کریم کې الله جل شانہ فرمائیں کہ جہنمیوں کو پکڑ پکڑ کر اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے وَيُوخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ دا جہنمی و یوخذ بالنواسی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور اقدام
पैरों से और कदमों से पकड़कर जहन्नम में डाले जाएंगे. هغه دومره زوروري فرښتې دي چې هغوی ته انسان څه شی دی. یو لاس کې به خپې ونیسي او بل لاس کې به د سر ویښته ونیسي او جهنم ته به الټه وغورځي. د دې یاري نه یو سړی ګناه پرېږدي او الله جل شانو په یو حکم فرض کړی دی هغه یې کوي، دې ته تقوا وایي. بس کله کله مونږ خطا شو، الله جل شانو زموږ په حال رحم وکړي. شیطان به دوکه کړي، دې سړي ما سره کول نو ځکه ورسره کوم، دی زما جنازې ته راغلی او زما د مشر نو ځکه زه د دم جنازې ته ځم، ده راسره نه کول نو زم ورسره نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الواصل بالمکافی، صله رحمی کوونکې، رشتہ سره تعلق لرونکې، رشتہ پالونکې هغه سړی نه دی چې هغه سره څوک کوي نو دی هم ورسره کوي. نه، رشتہ پالونکې هغه کس دی چې بل ورسره نه کوي او دی کوي، ځکه چې یہ الله کے ڈر سے کرتا ہے، دی د الله د یری کوي، د خو معامله د هغه سره نه، هغه خپل کار وکړي، دی د الله د یری نه کوي. هغه زما په غم کې ما سره نو شریک شوی، لیکن زه به ځم چې د هغه تعزیت وکړم، په هغه باندې سخته راغلې ده. زما ضرورت و ما ته پیسې نه وې راکړې، ما ته غوښتې وې، لیکن هغه ته ضرورت یې زه به ورکوم. دې ته وایي په دې معاشره کې به یو چین وي، سکون وي، خوشحالي به وي. خوشحالي خو د زړه ده، کله تا ته رور نه درکوي او ته رور ته ورکې، ستا د زړه کې داسې خوشحالي وي، سکون وي، تا ته الله جل شانو د هغې په ځای یو په 2 یو په 10 یو په 200 دا درکوي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا روژه الله جل جلاله فرض کړې ده، چې په دې کې خوراک سکاک پرېږده، دا خو د الله عبادت وشو. لیکن دې سره سره که سړی حلال پرېږدي او حرام بیا هم کوي، نو حرام په مختلفو طریقو سره کېږي، نو هغه روژه څه روژه شو؟ بل د روژې نه چې کوم سبق حاصلېدو هغه حاصل نه شو، کومه تقوا چې حاصلېده هغه نه. دویمه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې میاشتې ته په یو حدیث مبارک کې، طویل حدیث ته، په هغې کې دې ته ویلي شهر المواسات. په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دام ذکر کړي چې په روژه کې یو فرض کول، په روژه کې یو فرض کول دا داسې دي لکه غیر رمضان کې چې ته 80 ځله فرض کې، یعنی د 80 فرض و اجر و ثواب په یو فرض سره په روژه کې. نو په روژه کې یو د جمعې مسکول په رمضان نه علاوه چې ته د 80 د جمعو عمره ثواب، او یو د سحر مسکول د 80 فرض و مزون عمره ثواب، او یو نفل کول هغه د فرض برابر ثواب خدای ورکوي. په فرض چې څه ورکوي، ځکه چې نفل دی، فرض دی، په فرضو کې اجر ډیر زیات دی. د فرضو مثال داسې دی لکه هغه کالی چې د سرو زرو نه جوړ وي، او د نفلو مثال داسې لکه هغه کالی چې د زیړو نه جوړ وي، په هغې باندې خلک د سرو زرو ګمان کوي. لیکن الله جل شانو دغه د زیړو کالی تا نه د فرضو په بیه او په ریټ باندې واخلي، څه د پاسه 3 لکه باندې توله ده نه واخلي. داسې مثال چې نفل کې، ځکه په دې روژه کې نفل کول پکار دي، د فرض روزو نه علاوه نفل کول. بل دا دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائے ہوا شہر المواسات، یہ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے. مواسات ہمدردی ته ویل کیږي. ہمدردی څه شی دی؟ تا سره بل مسلمان دی، هغه ستا عزیز دی، ستا رشتہ دار دی، ضرور نه به مونږ شروع کو، ځکه چې ښځه او بال بچ هغې باندې خو ته پړې، او مور او پلار په هغې باندې پړې چې هغه تا ته په کور کې پراتی، د هغې نه علاوه ستا رور دی، نو د هغه سره همدردي، خور دی د هغې سره همدردي، د رور اولاد دی د هغې سره همدردي، د خور اولاد دی د هغې سره همدردي، تر دی د تر اولاد دی د هغې سره همدردي، ماما دی د ماما اولاد دی د هغې سره همدردي، په گاونډ کې ستا پاتې کېږي گاونډي دی د هغه سره همدردي. مثلا دا چې دا خلک د دوی د روژه ماتي او د پښمني انتظام نشته، دوی قرض د بل نه راخلي او دوی روژې هم نیسي، نو دا شهر مواسات ته ته د هغه سره همدردي وکړه، ته ووایې چې د ده درد زما درد دی،
د ده لوګه زما لوګه ده، د ده تنده زما تنده ده، او د ده بربنډېدل زما بربنډېدل دي، د ده پټېدل زما پټېدل دي. بس دې ته همدردي ویل کی. همدرد مانا هم دغه ده، میں تیرے درد میں تیرے ساتھ برابر کا شریک ہوں، آپ فکر نہ کریں، د تا سره ستا په درد کې شریک. اوس تاسو د دې ټکي د لاندې سوچ وکئ چې د رمضان میاشت راشي نو هر یو شی ګران شي دکانونو کې. دالونه 3 میاشتې مخکې اغشتي په دکان کې پراتی، هغه ذخیره او چې کوم شی پوهیږي چې دا که زه لرې کوم نو دا په ارزانه بیه زمانه ځي، نو دی هغه نه ورکوي، سټاکي کې چې کوم د توک کاروبار والا تاجر دی، او چې رمضان شي نو بیا بازار ته راوباسي نو د هر چا ضرورت وي نو په ګرانه بیه باندې ځي. یو سیز یو په 2 یو په 3 ګران شي، په یو سیر کې د 200 روپو اضافه راځي، په بعضې سیزونو کې 300-500 روپو اضافه راشي. دا د مواسات میاشت د همدردۍ. که ته اسې نشي ورکولی دا شی ستا وس رسېدو اسې دې ورکه نو تا باندې هېڅ فرق نه پروزي. که داسې نشي کولی نو کم از کم په هغه ریټ خو یې ورکړه چې په کوژه کې تا د روژې نه 5 میاشتې مخکې څنګه دا شی خرڅولو، په هغه ریټ یې ورکړه. بالکل یو پیسه چا سره تعاون نشي کولی، کم از کم ظلم مه کوه. لیکن دلته کېږي الټا عکس، چې څنګه روژه شروع شو نو هر یو شی ګران شي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو خلاف ده. کته بیا د 500 د 10,000 د 20,000 روپو سودا من د چا مسکین، د چا فقیر، د چا کونډې، د چا غریب ګاونډي کور ته واسطه، لیکن ګټلې په دې طریقې چې د مسلمان نه د یو په ځای باندې 10 اغشتي دي، یا د 100 په ځای 200 اغشتي، یا د 100 په ځای 300 اغشتي. نو دغه وخت کې به الله جل شانه تعالی په ورځ د قیامت تپوس کوي ستا هغه 10,000 روپۍ 20,000 50,000 روپۍ یو غریب ته ورکول هیڅ فایده نه لري، ځکه چې یو مسلمان سره د خو کل، لیکن 10 سره تا ظلم کړی دی، 100 سره د ظلم کړی دی، 50 سره د ظلم زیاتې کړی دی، دې به تا نه تپوس کوي. نو زما عزتمندو مال ذخیره کول، سټاک کول، چې سټاک ورته وایي ذخیره د رمضان دپاره، دا ټیک نه ده. چې چا نه وشي د ګټې دپاره چا کړي، شیطان یې دوکه کي، په هغې استغفار ویل پکار دی، روی باسه بازار ته. او کوم شی چې تا دپاره کومه ګټه مناسب ده، هغه مناسب ګټه په هغې کې اخله او هغه روژهدار ته ورکو. ته ګوره چې تا ته الله جل شانه د هغې په عوض کې څومره مال درکړي. مونږ د شیطان ومنو د نفس، او شیطان مونږ د عظیمې ګټې نه پاتې کړي، د دنیا د خیر نه هم پاتې کړي، د آخرت د لویې ګټې نه هم پاتې کړي. ځکه چې کوم سړی داسې معاملات کوي په دنیا کې الله جل شانه د هغه هر طرف نه حفاظت کوي. واقع مې تاسو ته مخکې بیان کړی و، روایتو کې راځي چې یو کس په لار باندې روانو، د اسمان د قحطو غله نه کېده، فصلونه نه کېدل، ځمکې دغسې پرتې وې، یو طرف ته وریځ راله، په غره د پاسه ودرېده، په هغې وریځ کې اواز شو چې فلانکي د خپلې ځمکې ورخصم کا. دی وایي چې حیران شو چې د وریځ نه اواز څنګه، فلانکي نوم واغشتی شو د ځمکې ورخصم. ودرېدو حیران، باران ورېدو د هغې وریځې د غوړاس کې، هغه اوبه یو طرف ته د غر په یو څنډه هغه باران ورېدو، هغه اوبه ټولې راغونډېدې او په یو لختي غونې وله باندې ورسمې شوې. هغې پسې دی تلو چې وایي که د سړی لګیا دی بلچۍ په لاس اوبه خور کړي. ورته وایي چې خانه ستا څه نوم دی؟ وایي ته زما په نوم څه کوې؟ وایي کار مې دی. ما आवाज واوریدو یو نوم، وی چې زما فلان کې نوم دی، وی دغه نوم ما واورید وریځ نه، او دا وبستا پټی ته راغلی، نو ټول خلک دغسې ناست دی. دا راته ووایه چې ته څه کوې؟ زما عزتمندو کله چې ګراني راځي الله پاک دې موږ د قحط نه وساتي. قحط دا بعضې خلک وایي چې موږ خو باران ځکه نه غواړو چې باران زمیندار خوشحالیږي. نو تا خدای وبخښه د زمیندار په پټي کې چې کوم غله کېږي هغه ته خوري، غنم زمیدارم خوري، تیم خوري، ټیپر مولی زمیدارم خوري او تیم خوري. چې کله ته د هغه په دک سک باندې خفه کېږي او خوشحالیږي نه، نو بیا ستا معامله هم دغسې. نو دې سره د یو بل سره په زړونو کې بغض راځي، لرېوالی راځي، کینه او بغض او حسد پیدا شي. ته د بل په خیر کې لګیا یې، هغه ستا په خیر کې لګیا دی،
نو الله جل شانه بستا مدد کی. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. کبھی ایک شخص کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، یہ کسی فقیر بندے کی ضرورت اور حاجت کو پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو پوری کر دیتا ہے. پریشانی لري ستا پکور کی بیماری دا دبل غریب سړی د بیمار سره تا منډه والا اسپیټال او ډاکټر او پیسې او خرچا معمولی دی ورکا، ستا د کور بیماری به الله جل شانه دغه سټیک. په دې طریقه مونږ پویږو نه ځکه چې دا پسترګو باندې مونږه نوینو داسې. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا ګرانی چې راځي دا زمونږ د خپل لاس نه راځي او کله کله دا قحط نی، لیکن دا ګرانی د قحط یو صورت ته الله جل شانه د دې نحوست نه مونږ وساتي. بیا چې څنګه تاته یو سړی محتاج دی داغه وس نشته لري دومره دا غشت دغه څه به تمبل ته محتاج هغه هم تاسو سره داسې کړي سره معاشره ته باقی. نو عرض مې دا کولو چې په روزه کې یو د حرام او نزان بچ کول، بل روزه ډیر په احتیاط سره نیول ان شاء الله. بیا به جمعه کې ک الله جل شانه موقرا کنه بیا و بیان وشي چې څه کول په رمضان په میاشت کې پکار دي. البته د اوس نه دومره دا چې کوم یو کس په دې کې پهلو کې چې د الله لپاره په روزدارو باندې د سيزونه په اذان اسانه بیان باندې خرڅي، الله پاک به د مشکلات حل کوي. د آخرت صرف ګټه نه د دنیا ضرورتونو مخ په سہولت سره پوره کوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.